قال أخبرنا حمزة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. عبید الله ابن موسی نقل کوي. دا عبید الله ابن موسی د امام بخاری په خاص استادانو کې دی او محشید هم لیکلی چې عبید الله ابن موسی ابن بازام عبسی بنو عبس قبیله د هغې ته منسوب دی. قال اخبرنا ګوره انا اخبرنا حنظله بن ابي سفیان دته مکی وی جمحي ورته وی او مشهور راوي دی. عن عکرمه ابن خالد دام د قریشو سره تعلق لري. یو عکرمه ابن ابي جهل دی هغه خو صحابي دی او دا عکرمه ابن خالد دی. عن ابن عمر حالات مخکې تیر شوي دي. قال ابن عمر وی چې او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على 5. مولانا صاحب تاسو ته ما ویلو چې زمونږ په نسبت باندې امام بخاری په نسبت باندې امام بخاری به مخکې کو اسلام ایمان هدایت تقوا ټول یو شی دی. شریعت منهاج دین ټول یو شی دی. خو زه به یو خبره وکړم. ما تاسو تعبیرو د اسلام معنا لغوي اصطلاحي ویلې ده او د ایمان معنا لغوي اصطلاحي ویلې ده. نو ما د اسلام او د ایمان په منځ کې نسبتونه ویلي وو که ستاسو یاد دی. یو نسبت دا و چې دواړه یو شی دی. بل نسبت دا چې دواړه متباینین او متغایرین دي. بل نسبت دا چې عموم خصوص مطلق دی. بل نسبت دا چې عموم خصوص من وجه. خو تاسو ته ما یو ټکي ویلي و هغه دا چې په عرف عام کې د دواړو اطلاق په یو بل کېږي. که یو سړي ته وایي چې ته خو مؤمن یې خو مسلم نه یعنی مسلمان نه وجنې دی. او که ورته وایي چې ته خو مسلم یې مسلمان خو یې خو ایمان د کې نشته مؤمن نه بیا دې وجنې. نو په عرف عام کې د دواړو اطلاق مونږ هم وایو چې په یو بل باندې کېږي. نور ما درته فرق ویلی ما وی چې د ایمان تعلق د عقیدې سره دی تصدیق سره دی ابسیط دی از اجزا نه دی از زیادت او نقصان نه قبلی. او د اسلام تعلق چا سره دی د تصدیق سره هم دی او د اعمال او د ارکانو سره هم دی. ما نو ویلی چې اسلام څه ته ویلی کېږي د الله او د رسول اطاعت کول بقبوله رسوله اتیان په مامورات او تجنب د منکراتو نه. څه فرق شو پکې ظاهر چې ایمان څه ته ویل کېږي لکه هغه تصدیق قلبي ته وایي بسیط دي ذو اجزا نه دي زیاتې او نقصان نه قبلی. او اسلام څه ته وایي ووایه تصدیق بالارکان تم بالجنان تم وایي عمل بالارکان تم وایي او تلفظ دا لسان تم وایي په درېو واړو اعمال پکې رالل. نو اسلام که په معنا د ایمان والې خو دواړو کې زیاتې کمې نه راځي. او که اسلام په دې بله معنا والې اسلام عام ایمان خاص ویلي مې که نه چې هر مؤمن مسلم دی هر مسلم نه دی نو بیا اسلام زیادت او نقصان قبلي ځکه اعمال جز شو او ایمان زیادت او نقصان نه قبلوي. زه اوس بني الاسلام على 5 په 5 باندې په 5 به بنا ده. ما تاسو ته بل اوس خبره کړې وه ما یا خو دا تمثیل دی او استعاره ده. تمثیل څه معنا مې کړې وه ما وی ګڼ امور د متعدد د هغې نه به یو هیئت وباسئ او بل طرف ته ګڼ امور د متعدد هغې نه به هیئت وباسئ. نو دا یو هیئت چې دا منتزع دی د امور کثیرونه دا به مشابه کې د هغې هیئت سره چې که منتزع د امور کثیرونه دی لکه الشمس په افق کې کالمرآت فی کف الاشل مثال مې ورکړی. نو رسول الله مبارک څه چل وکړه خیمه او د هغې 15 ستنې او یو د مرکزي ستن چې دا د لرې کې خیمه باقي نه پاتې کېږي او د غاړو ستنې که یو د لرې کې خیمه به وي خو ناقصه به وي. دقه رنګې دې ته وکتل چې د اسلام یو مرکزي رکن دی چې هغې ته ایمان او تصدیق وایي که دا لر کې نو ایمان او اسلام باقي شهادتینو نه بغیر نه پاتې کېږي. او سې د اطرافو ستنې دي چې حج روجا دا لرې کې خیمه د اسلام به وي خو ناقصه به وي. نو د دې یو نه امور منتزع کړل د بل هغې سره تشبیه ورکوي. او یا مې ویلو چې اسلام مشبه دی نو رسول الله مبارک په خپل زړه کې د اسلام تشبیه ورکړه د خیمې سره. مراد مشبه چې اسلام دی ګورې خیمه مشبه به نه مراد او په خپل نفس کې تشبیه ورکوي د خیمې سره. نو ذکر د مشبه چې اسلام مراد مشبه او په خپل نفس کې تشبیه ورکوي د خیمې سره دې ته استعاره بالکنایه مکنیه وایي. او بنا د لوازماتو د خیمې نه ده لازمه د خیمه جوړی چې جوړه نیسو خیمه ورته نه وایي. نو
غم مشبه له ثابته چې اسلام دی دا تخیلیه شوه او 15 ستنې لازمې نه دي مناسبې دي په دریو مدرېدی شي په څلورو مدرېدی شي نو دا 5 ستن چې دا د مناسباتو د خیمې نه دي لازمي اسلام لره مشبه له دا ترشیحیه شوه نو بنا د اسلام شو علی 5 په 15 باندې او دلته سوال کوه چې دا خو 15 نه ډېر شي دلته څه شی راغی شهادت د لا اله الا الله دویم اقام الصلات راغی دریم ایتاء الزکات راغی څلورم حج او پنځم صوم د رمضان دغه خو جهاد دی پرې خو پکې نشته دغه خو قرباني شته قرباني پکې نشته دغه صدقه فطر دی هم پکې نشته خو بلا امور دی اوس به امام بخاری په خپل وی باب امور الایمان خو ډېر څیزونه دي مولانا صاحب نو اده ټول پرې خودل جهاد پکې پاتې شو صدقه فطر پکې پاتې شو صدقه فطر زمون پریز واجب راي موصلات او پریز فرض ده وضحیه پکې پاتې شو جهاد خو ده فرض دی هغه پکې پاتې شو نو دا دی بعد پرې خودل دا ولی نو جواب دا چې دا اهم دي څه دی لکه دا اهمو دې ذکر یو جواب او دویم دا چې دا اخص د امت سره دی په دغه کیفیت مخصوصه سمې وي اخص د امت سره دی په دغه کیفیت څه مطلب مونږ چې کوم منځ کوو په 15 وختونو کې دا پاوي مونږ چې کوم زکات ورکو دا طریقه د هغې نه و د هغې بله طریقه وه هغې به زکات او صدقه راوړله نو په یو غر به یې کېښوده نو اور به راغی نو خو به یې سوځوله د هغې جدا طریقه وه او زمونږ زکات چې دی نو هغه څومره دی 40مه ده د هغوی جدا طریقه وه مخکې ده دقه رنګې حج دی د هغې حج او زمونږ حج کې هم فرق دی او د هغې په صوم د رمضان په هغې باندې د رمضان روجې وې مطلق صوم و ایام بیز وغیره او په موږ د رمضان د هغې د رمضان د روجو بیا بل فرق هم و د شپې به اکل و شرب نه کوو نو سمې وې چې دا عبادات په دغه کیفیت مخصوصه ووایه د خصایصو د دې امت نه دي جهاد هغسې نه دی هغه چې په هغوی څنګه او په موږ هم هغسې دی نو ځکه یې د دې تخصیص وکړو دا مولانا صاحب دویم جواب شو دریم جواب څه دا اشهرو ځکه یې ذکر کړل څلورم جواب څه دی ما ته وګوره لغوندې د هر جنس دی یو راغشتی یا د هر نوع نه څه راغشتی دی یو لکه عبادت بدني خو ډېر شی دی د هغې نه صلات راواغشته عبادت مالی قربانی یو صدقه فطر او بل هغې نه یو راواغشي زکات دی او چې کوم مرکب د مال او د بدن نه دی جهاد هم پکې راغی هغې نه یو راواغشي حج دی او چې کوم ترکي څیزونه دي چې ځان پتې ساتي خو ډېر شیان دي نو هغې کې صوم د رمضان راوست او په اعتقادیاتو کې خو ډېر شی دی اعتقادیاتو کې یواز خو توحید او د نبي هم رسالت نه دی په هغې کې خو قبر منل په هغې کې آخرت منل هغې کې تقدیر باندې ایمان فرشتو باندې ایمان کتب باندې ایمان خو دا دوه په هغې کې اجناس عالیه دي چې الله او رسول دې ومنه دا نور به بیا منې ځکه دا نور خو ما ته الله او رسول ویلي دي او چې الله او رسول دې ونه منه دا نور بیا به نه منې نور څه له منې نو څو خبرې مې وکړې چې حصر په 500 کې نشته څه مې وې حصر په 500 کې نشته د کوم ذکر کړی دي اهم څه مې وې یاد کوه دا څه دي اهم دویم مې څه وې اخص د دې امت سره خو په دغه کیفیت مخصوصه او دریم اشهر مشهور او څلورم مې څه وې یو اجناس عالیه په دغه ذکر کړی دي اجناس عالیه ذکر کړی دي یو بله خبره به مو کوم مولانا صاحب هغه دا چې په صدقه فطر کې اختلاف دی مونږ ورته واجب وایو هغې ورته فرض وایي ور اختلاف شي په قربانۍ کې اختلاف دی مونږ ورته واجب وایو هغې ورته سنت وایي او جهاد مطلقا فرض عین نه دی کله نفل وي کله فرض کفایي وي کله فرض عین وګرځي او دا 15 څیزونه دا مطلقا فرایض دی او د فروض عینیه نه دي اوس جنازه چې ده هغه هم فرض ده خو فرض عین نه ده بلکې کومه یوه ده فرض کفایي ده نو بل څو جواب شو دل بیا ووایه اهم یې ذکر کړي دي اهم دویم څه دا د خصایصو د امت لري په دغه کیفیت دی ذکر کړل دریم مې څه وې مشهور یې ذکر کړي دي څلورم مې څه وې
اجناس ذکر کړل دا جنازه په منځ کې داخله ده اجناس عالیه ذکر کړل او پنځم مسوي چې دا هغه دي چې دا مستقل فرض عین دي په مسلمان باندې او هغه نور فرض کې چا کې اختلاف دی چا کې څه دی اختلاف د صدقه فطر او چا کې اختلاف نشته نو فرض عین مطلقا نه دي کله فرض عین وي کله فرض کفایي وي او کله مستحب او نفل وي خلاصه شو خبره نو په 500 کې حصر نشتا د دې پنځو وجو نه د دې 500 ذکر کړی دی بني اسلام علی 5 اوس راځي شهادت الله اله الا الله مجرور دی بدل د 50 نه دی نو ټول به مجرور وي شهادت الله اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات والحج و صوم رمضان او یہ منصوب کا اعنی مقدر کوا څه مقدر کوا اعنی شهادت الله اله الا الله و اقام و ایتاء والحج و صوم رمضان او یا خبر د مبتدا مقدر کوا هي شهادة أن لا إله إلا الله يا أولها شهادة أن لا إله إلا الله نو هي مقدر کا او یا شهادتو سر اولها کا اقام الصلاة سر ثانیها کا ایتاء الزکات سر ثالثها کا نو منصوب مجرور او مرفوع درې واړه ویلې شي خلاصه شو خبره اوس راشه مولانا صاحب امام بخاری رحمت الله علیه د دې مناسبت د ترجمه دورېګه مناسبت دې رستو درته وایم لږ مخکې د اول شرح د حدیث کومه رستو ما ته یاد کې مناسبت او مسائل مستنبطه رستو باسو نو بنا د اسلام د اعلی 5 په 5 شیانو باندې ها شهادت الله اله الا الله دا دې بدل کړو سبق پاسان شي شهادت څه ته وایي شهادت هغه اقرار ته وایي چې د صمیم القلب نه شهادت هغه اقرار ته وایي چې د زړه نوي داسې لکه مشاهده چې تا کړې وي لکه د چې مشاهده وکړم چې دا دیوان دی زم هذا چې دا د چې مشاهده وکړم چې دا پکې دی زم هذا مروح ګوره ما مشاهده کړې ده د چې مشاهده وکړم چې دا زید زم هذا زید دقیقاً زما عقیده د الله په ذات ده نو زم الله واحد الله موجود لکه چې مشاهده مې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ما هو عبد الله ورسوله دا ټول نو دا شهادت د چانه ماخوذ دی د مشاهدینا نو شهادت هغه اخبار او هغه اقرار ته وایي چې د صمیم القلب نه داسې د زړه نه لکه لانک تشاهده چې ته مشاهده کې خلاصه شو اوس مولانا صاحب یو خبره ده کې کېده وا یو شهادت دی یو اخبار دی یو شهادت دی یو څه چې دی اخبار دی اخبار چې دی هغه ورد دی اخبار دی ورد دی لکه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دې کې د اشهدو ضرورت نشته دا ته ورد کې دا ته خبر ورکې ورد کې د ثواب د پاره وي ثواب د پاره وي دې سره د محمد رسول الله وینام لازم نه ده د دې وجه نه د علماء لیکي دا کوم د طریق قادری طریقې دا بزرګان هغه وی چې ذکر بکې لا اله الا الله نو وسلو پس یو ځل وای محمد رسول الله صلی الله علیه ځکه دا چې مونږ وایو دا اخبار ورکو د توحید د باری تعالی بل او دا مونږ ورثه په خلی باندې د الفاظ راولم چې دما ثواب وشي یا په خلی د الفاظ راولم چې خله بلد شي چې قبل د نزع په وخت کې را ترایات پاتې شي یا په خلی دا ورد راولم چې دما ثواب وشي نو هغه سره که محمد رسول الله وړي خدای لازم ملزوم نه او یو شهادت ورکه شهادت د ایمانیات نه دي چانه دي ایمانیات نو دې کې بیا به اشهدو براوړي هغه سره د اشهدو ضرورت نشته دې سره به څه ویل کا اشهدو براوړي اشهدو هغه وخت استاد چې وې دې د پاره نه وي چې د خپل ایمان اظهار کې او اوس چې وې د څه لپاره وې د خپل ایمان اظهار کې نو چې اشهدو دې وې نو چې ایمانیات سره تعلق شنو بیا وسره دوی مقرینه مذکور ده چې ان محمدن عبده ورسوله یاد لري که من حيث الورد وې من حيث الورد پیژنه کنه څه وته وې وظیفه او تلفظ کې اسه یو خبر ورکه ثواب د پاره وي نو د دوی قرینه چې محمد رسول الله ضرورت نشتا دا اشهدو ضرورت ورته نشتا او که چرته د من حيث ایمان و من حيث التصدیق و نو بیا هغه دیمه جمله ضروری ده او بیا به لفظ اشهدو وسره و دا ضروری خبره شو نو دلته کې سوي دلته کې وای چې د اسلام لومبه ستر شهادت الله اله الا الله اوس راځه سوالو کا جواب ته تمام وکړو
سوال دا وکړه چې شهادت د لا اله الا الله او د محمد رسول الله دا خو یو ذکر دی او ذکر خو نفلی وي نو نفلی شي څنګه ته د اسلام بنیادګر دی هلکه مونږ چې څومره ذکرونه کوو لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا څه چې دی هلکه دا خو ذکر دی دا خو ورد دی څه مې وایي ذکر ورد دا نفل دی که فرض دی وایه نفل دی نو څنګه یې ته بنیاد د اسلام ګرځې او مرکزستان نو ما وی دلته هغه کلمه نه را مراد چې دی من حیث الورد وی د کومه کلمه مراده ده چې دی من حیث شهادت وی دې سره ستا ایمان جوړېږي نو دا مرکزستان شوه نو شهادتې شو یو شو دا خبره او دا داسې کې لکه چې تا مشاهده کړي شهادت د دې خبرې لا اله الا الله چې معبود بالحق نشته الا الله مگر یو الله دی او شهادت دې خبرې ورکول چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د رسول او د نبی په منځ کې فرق مې کړی دی او تعریفونه مې درته ویلي دي او دلته کې بل سوال وسوکه دا چې دا دې نه مراد خو ستا اعتقاد واغې ځکه شهادت دی مرکزي ستن ده نو دا خو یوازې لا اله الا الله محمد رسول الله نه دی آمنت بالله وملائکته وایه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت او آمنت بالجنة والنار جنة ونور او آمنت بتعذيب الله الكفار والفساق وبتنعيم الله الصالحين ودي ټول زما ایمان دی او آمنت بصفاته تبارك وتعالى جل علیم دی قادر خو ډېر شی دی دوه دې ذکر کړل باقي دې پرې ښودل ما سوې مولانا صاحب په ټولو معتقداتو کې چې کوم دارومدار د معتقداتو په دې دوو دي عقد وی ذکر کړله ولې ما خو جوې که نه جنس عالي ذکر کړو چې الله ومنې د الله صفت په خپله پکې راغلل ټول اوصاف راغلل او چې محمد دې ومنه من حیث انه رسول نو بس ټول عقاید پکې راغلل دا ما ته آخرت او قبر او دا نور تقدیر وغیره دا چا ویلي دي الله په ژبه د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حصر نشو په دې دواړو کې هم حصر په دواړو کې نشو بلکې دا دوه موقوفلې دي هغې ذکر کړله اوس زه ورپسې دویم څه شی دی اقام الصلات اقام او الصلات کې به تفصیل په کتاب الصلات کې کوم ما خو تاسو ته ویلي چې زما هر ځای خپل ځای را روان دی هلته به ویم چې صلات په لغت کې څه ته وایي ډېرې معنی به ذکر کړم درته دلته یې لیکمه هسې درته یو اجمالا ویم د صلات یو معنا به تحریف الصلوات د صلات بله معنا به کم دعا د صلات بله معنا به کم برکت د صلات بله معنا به کم د چا نه صلا یسدي نه لرګی نیغول په اور باندې لرګي کېدي نو نیغوي یې هغې نه به د صلات بله معنا به وکړم برکت بیا به معنا اصطلاحي وکړم د دواړو او بیا به دا م ویمه چې د مونځ فرضیت کله شوی دا به م راځي انشاءالله او دا به م ویمه چې لومبي کوم مونځونه فرض وو او دا به م درته ویمه چې د سهار او د مازدیګر وو که سهار او ماسخوتن اختلاف پکې دی او دا به م درته په هغې کې ثابتوم چې دا رسول الله مبارک به د پنځو مونځونو نه مخکې تهجد فرض وو که نو ټول تفصیل لا روان دی خو چونکې کتاب دی دلته اجمال دی نو زما تاسو ته وختي مه وې چې زه هر شی په خپل ځای کې ذکر کوم او د اقامت معنا به مو کوم ښه دا په بیضاوي کې ویلي دي اقام څه اقامت العود اقامت څه ته ویلې کېږي پابندۍ سره کول په دا معنا یې واده او د اقامت بله معنا څه ده د اصولو آداب واجباتو مطابق کول دواړه معنی یې کولی شي استمرار او دوام سره منځ کول عادت جوړول د منځ او اقامت العود چې درکې بلکل سیده کې او نیغې کې اورې کې دی او نیغې کې سکنجه کې ورکې او نیغې کې دقه رنګې مونځ به د ټولو آداب و مستحباتو خیال وساتي چې مونځ بلکل برابر کې او ایتای زکات کې به مې چې زکات په لغت کې اصطلاح کې د فرضیت کله راغلی دی زکات ورکول او حج قصد وی په لغت کې کتاب الحج کې تفصیل به راشي او دا به مې چې حج واجب علی الفور دی که واجب علی التراخي دی ټول به راځي و صوم رمضان صوم معنا لغوي اصطلاحي او رمضان معنا رمضان ورته ولې وایي دا ټولې خبرې را روانې دي اوس به راشو مولانا صاحب دا پنځې ولې خاص کړل الا ما وی اهم دي مشهور دي یا په دې کیفیت د خصایصو د امت نه دي چا بسې او یا دا چې اجناس عالیه دي نو څه عقایدو کې هغه دواړه شو په عبادت بدني محض کې اقام الصلات شو زور پسې ټول بدني دې لاندې راوله ایتاء الزکات مالی محض دی څه چې دی مالی محض نو صدقه فطر وغیره ټول پکې راوله او حج هغه دی چې مرکب د مال او د بدن نه دی جهد دی پکې نو جهاد وغیره ټول پکې راوله
او صوم رمضان هغه عبادت دی چې دا ترکي دی څه چې دی لکه ترکي ځان ساتې نو دقه رنګې هغه څیزونه چې د هغې نه ځان ساتل په تا فرض واجب دی دې لاندې راغلی داسې به وویمه چې دا عبادت به خالي نه وي یا به یې د قلب سره تعلق یا د اعمالو سره که قلب سره شو نو شهادتین شو او که اعمال او جوارحو سره نو بیا به خالي نه وي یا به ترکي وي سلبي وي یا ثبوتي وجودي وي که ترکي او سلبي نو صوم د رمضان شو او که وجودي شو وجودي نو هغه به خالي نه وي یا به مالی محض وي نو هغه څه شی شو زکات یا بدني محض الصلات شو یا مرکب د دواړو نه هغه حج شو خلاصه شو خبره اوس لږ مخکې بیا ځمه مخکې دا چې شهادت یې ولې مقدم کو ځکه چې موقوف علیه خو دغه دی دارومدار په هغې دی ما ویلي که نه اول واجبین موقوف علیه دی ما به النجات دی صلات یې ولې مقدم کو ځکه چې د شهادت او د ایمان نه پس لومبی فریضه د صلات ته هغې راوړه ایتاء الزکات یې ولې مقدم که مولانا صاحب ځکه چې زکات د مونځ سره قرین ذکر شوی دی په نصوصو کې اقیموا الصلات و آتوا الزکات وایه اقیموا الصلات و آتوا الزکات او د زکات فرضیت په مکه کې دی د صوم د رمضان نه مخکې دی صوم د رمضان د هجرت نه پس په دویمه هجره کې فرض شوی دی او زکات کله فرض دی قبل الهجرت عمل پې نه دی شوی عمل ولې نه دی شوی ځکه نه دی شوی د اقیموا الصلات آتوا الزکات د هجرت مخکې نازل دی عمل ولې نه دی شوی ځکه بیان د مصارفو او د نصاب دا لا نو شوی دا په مدینه کې وشو نو بیا په عمل مدینه کې وشو خو مطلق فرضیت د هجرت نه مخکې دی ځکه یې مخکې کو اوس ډبل سوال دا دی چې حج یې مخکې که صوم د رمضان نه دا ولی حج خو وروسته مفروض دی صوم د رمضان خو مخکې دی د رمضان روژه په دویمه هجره ده او حج کې اختلاف دی څوک شپږمه څوک اوومه څوک اتمه څوک نهمه څوک لسمه وایي نو زه به ته جواب وکړم ادا چې دا حج یې ځکه مقدم کړه چې هغه ثبوتي وجودي عبادت دی او دا صوم د رمضان یې وروستو که دا کم یو دی لکه دا سلبي دی نو ثبوتي ټول مخکې کړل یو ځای یې کړل او سلبي یې وروستو کړه نو حج ثبوتي دی یعنې وجودي عبادت دی وجود لکه اشرفي که نه او صوم چې دی دا ترکي دی نو ثبوتي ټول مخکې مقدم کړل او دا چې کم ترکي عبادت دی نو هغې یې وروستو ذکر کړه دا ترتیب خو په دې ذکر شو نو راشه اوس مولانا صاحب اوس په دلته کې یو بله خبره وکړو هغه دا چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته ووایي چې تشبیه ورکوي د اسلام د خیمې سره وجه د تشبیه څه ده هله ما ویلي وو یو دا چې خیمه محیطه ده دارنګې اسلام په ځان محیط کې و ادخلو فی السلم کافه مکمل به ځان داخلی دویم مې څه ویلي وو چې خیمه دافعه د قر او د حر نه ده ګرمۍ یخنۍ نه دې بچ کوي نو اسلام هم تا بچوي د الله د عذابونه فی الدنیا والآخره درېیم مې څه ویلي وو مولانا صاحب چې د خیمې پنځه ستنې وي یو مرکزي ستن هغه دې لرې کې خیمه باقي نه پاتې کېږي او څلور د غاړو کا لرې کې خیمه او باقي خو ناقص وي دقه رنګې د اسلام بنیاد هم په دې پنځو دی نو که شهادتین او عقیدت دې لرې کې اسلام باقي نه پاتې کېږي او که د غاړو ستن مونځ پکې نه نو اسلام به وي خو ناقص به وي یاده دې خبره او تشبیه د معقول چا سره مولانا صاحب د محسوس سره دپاره د ایقاف الذهن رسول الله مبارک تشبیه د معقول محسوس سره کوي څه دپاره مولانا صاحب د ایقاف الذهن په ذهن کې دا خبره ستا واقع شي نو دې وجه د تشبیه ده اوس به راشو مولانا صاحب مناسبت د باب سره په کوم ځای کې دی نو د امام بخاري رحمت الله علیه غرض بعضې حضرات وایي اصل غرض وروسته کوم درته د امام بخاري رحمت الله علیه بعضې علما وایي دلته کې مقصد زیادت د اسلام او نقصان د اسلام ثابت زیادت د ایمان او نقصان د ایمان د مخکې وایي که نه زیادت او نقصان څنګه ثابت دی زیادت او نقصان دی وایي چې اسلام مرکب د پنځو نه دی بیا علا په معنا د من دی بني الاسلام علی خمس من خمس نو اسلام مرکب شو د پنځو څیزونو نه او هر مرکب ذو اجزاوي او هر ذو اجزا په کثرت د اجزاو زیاتیږي او په نقصان د اجزاو ناقص کېږي نو اسلام کې زیادت او نقصان راغی او عنده الاسلام والایمان واحد نو چې اسلام کې زیادت او نقصان راغی نو ایمان کې زیادت او نقصان راغی ای په احناف رد دی په ما خو رد نه دی ما خو صفا درته یم نه سلفو لیکلي دي نه متقدمینو لیکلي دي
نه حافظ ابن حجر لیکلی دی چې شافعي المسلک دی نه بل خو که ته په ما ردم کې که نه نو زه تا باندې سوال کومه چې دلته کې خو علا راغلی دی من خو نشته دا خو تا علا په معنا ده من که الله اکبر تا څه که علا په معنا چا که پیغمبر مبارک خو علا 50 وی چې دا اسلام مبنا علیها دی څه چې دی لکه دا مبنا دی مبنا او دا 15 ستنې د هغې مبنا علیها دی اجزا خو پیغمبر نه دی اجزا خو نه دی مبنا جدا شی دی چته دیوال جدا شي دې ته دیوال وي هغې ته چت هغه جدا شی دا جدا شی پیغمبر مبارک خو کل او جد نه دی ویلی دا خو تا علا په معنا د من واغېشت نمبر 1 یو جواب که ته بالفرض په احناف رد کړې نو مالې جواب راځي بیا نمبر 1 نمبر 2 پیغمبر مبارک خو ایمان نه دی ویلی څه ویلی دی خو زم مرکب اسلام خو زم مرکب ګڼم اسلام خو زم زو اجزا ګڼم اسلام خو زم زیادت او نقصان منم زما خبره خو په ایمان کې ده چې د هغې معنا تصدیق ده او تصدیق بسیط دی هغې کې زیاتې کمې ده ما خو څه خبره نشته یا خو علا تا په معنا د من واقع شوایه ما خو په من پیغمبر خو من نه دی ویلی پیغمبر خو اسلام مبنا کو دا 15 ستنې مبنا علیه کړې او مبنا د مبنا علیه نه جد متغیر خو جد نه وی نمبر 1 نمبر 2 مې څه وی شابسې نمبر 2 دا چې پیغمبر مبارک ایمان نه دی ویلی څه ویلی جګړه زما خو د هغه ستا خو په ایمان کې ده ایمان فقط تصدیق دی بسیط دی دو اجزا نه دی زیادت او نقصان نه قبلې او اسلام خو مرکب دی دی مرکب ګڼم دی مرکب ګڼم د اسلام حدیث کې به راشي د ایمان تعبیر تعریف شوی دی په معتقداتو او د اسلام تعبیر په منځونو په دې شوی اسلام خو د مرکب ګڼم د تصدیق نه او د عمل بالارکان نه او تلفظ لساني نه خو زه وایم چې زیاتې کمې خبرې دا خو تا یو وګرځوه او درېیمه خبره په درېیم جواب هم ورکړم زه که د اسلام نه ته ایمان اخلې نو زه ته بیا ایمان کامله اخلم شابسې ته د اسلام نه څه اخلې ایمان اخلې څه اخلم هلکه ایمان کامله هغه زه زو اجزا ګڼم ما رد نه دی رد په مرجعو دی رد په چا دی په مرجعو څنګه رد دی مرجعه وایي چې ایمان فقط تصدیق دی طاعت فایده نه لري وایه او معصي ضرر نه ورکوي نو امام بخاري پرې رد کوي چې خدای مو په الف لام جبلیان کا په الف لام جبلیانو اسلام پیغمبر مبارک څو ستنې ویلي دي وایه 15 ستنې ویلي دي یو د منځ ستن ده دا لرې کې اسلام باقي نه پاتې کېږي او څلور د غاړو ستنې دي نو چې د غاړې ستن لر کې ښې مناقصه شوه نو که مونځ دې لر که یا روجه یا زکات نو دا اسلام څه شو مولانا ناقص که ته څنګه وی چې ضرر نه ورکوي ته وی طاعت فایده نه ورکوي او پیغمبر مبارک مبنا علیه د اسلام ګرځولی دی ته وی طاعت فایده نه ورکوي پیغمبر مبارک څه ګرځولی دی مبنا علیه ګرځولی دی سر خوړلی مبنا علیه خو چې شی لرې کې نو د مرکز هغه چې لرې کې نو ختمیږي او که د غاړو لرې کې ناقص کېږي نو رد په موږ نه دی رد په چا دی هغې وایي مونځ ته ساجت دی که کې خوشحاله به شي اللهزه او که نه هم کې نه خفه کېږي روجې نو دا په احنافو رد نه دی مولانا صاحب بیا ویمه که په احنافو رد شي زه څه جواب کومه چې زما او ستا جګړه په ایمان کې د اسلام کې دا زه مرکب ګڼم دویم یې څه ووې چې علا نه دی من نه دی علا لفظ دی دریم یې څه ووې چې اسلام کامله بول هغوی رد دی په مرجعو چې پیغمبر ته اعمالو له دخل نشته خدای دې بېخ وباسه از اسلام او ایمان د امام بخاري په نس یو دی یو او دې اعمالو له دومره دخل ورکړی دی چې د اسلام د خیمې سره تشبیه ورکوي او چې دې نه بغیر خیمه قایم نه پاتې کېږي ته څنګه وایي چې اعمالو له دخل نشته دی خلاصه شوه خبره نو رد شو په مرجعو د مناسبت شو د ترجمه الباب سره ترجمه الباب کې امام بخاري غرض چې الايمان يزيد وينقص وي نو په مرجعو باندې رد دی چې تاسو وایي اعمالو له فایده نشته نو د اعمالو پاکولو په ایمان کې زیاتې راځي څنګه فایده نشته او د اعمالو په نه کولو په ایمان کې نقصان راځي نو څنګه ته اعمالو کې فایده نشته یاد لري شوه اوس را چې د حدیث نه ګټ په مسلې وباسو یو خدا چې په کلام کې استعارې راوړل استعاره په کلام کې راوړل یا تمثیل په کلام کې راوړل دپاره تقریب الی الفهم د بلاغت لویه شعبه ده تمثیل یا استعاره څه مې وې تمثیل استعاره پیغمبر مبارک ذکر دا د بلاغت لویه شعبه ده ولې
تقریب الى الفهم طبعا په مثال چې پوه شي په خیمنو په دې به پوه شي تقریب الى الفهم تشبیه د معقول چا سره محسوس سره پیغمبر مبارک تشبیه د معقول ورکوي چا سره لکه د محسوس خیمې سره څه دپاره تشبیه ورکوي ووایه تقریب الى الفهم چې دا خبره ستا پوهې ته نږدې شي او ته پرې پوه شي نو دواړه ویلی شي تمثیل استعاره تشبیه د معقول د محسوس سره دا د بلاغت لویه شعبه ده دا پیغمبر ورکړی ولې تقریب الى الفهم دا یو شو دویم څه دویم دا چې دا پنځه والا اشهر او اهم د اسلام شعبې دي څه مې وې اهم اشهر وغیره دا شعبې دا شو دریم څه شی دی مولانا صاحب شهادت ان لا اله الا الله چې دا د میانس خیمه ده د میانس تن ده د میانس او دویم څه فضیلت د اقام الصلاه دریم څه فضیلت او اهمیت د ایتاء الزکات څلورم څه فضیلت او د اهمیت د چا د حج او پنځم څه فضیلت او اهمیت د صوم د رمضان دا ترېنه معلوم شو د دې حدیث نه دا ترې معلوم شو خلاصه شو خبره نو به نور پکې خاص مباحث نشته به دقه مسایلو پکې چې ما درته وویل دا دقه مسایلو پکې زه اوس ورپسې شه أمور الإيمان وقول الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله تعالى المتقون قد أفلح المؤمنون وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان باب امور الايمان ګوره مولانا صاحب لومبې به مونږ کوو شرحه ترجمه الباب نمبر 1 دویم څه د دې باب د کتاب الایمان سره مناسبت ولې د مخکې باب مناسبت واضحه وښه زیادت او نقصان د ایمان د دې باب د کتاب الایمان سره مناسبت نمبر 1 یو شرحه د ترجمه الباب دویم څه مناسبت د دې باب د چا سره د کتاب الایمان سره او دریم به دا م ویم چې مخکې باب سره څه مناسبت دی اگر چې دا به د بیا پرېږدمه دا دریمه خبره به درته یو شلو پنځویشتو بابونو کې ویم بیا به یې پرېږدو ضرورت یې نشته او که وی ویم هم درته که تا تپوس کوو چې مخکې سره څه مناسبت دی ویم هم درته ده خیر دی څو خبرې شوې هله درې کم شرح ترجمه الباب هله مناسبت د باب چا سره د کتاب الایمان سره او دریم څه مناسبت د دې باب د مخکې باب سره او څلورمه خبره غرض د امام بخاري د انعقاد د ترجمه الباب نه دا څلور خبرې به ستا هر ځای مونږ وایو کله به ترجمه الباب اسانې شرحې ته به یې ضرورت دي څنګه به اسان وي د ترجمه الباب به جز د حدیث نو چې د حدیث جز دی نو حدیث کې شرح راغله د حدیث جز دی حدیث کې څه راغله شرح راغله نو کله به دا مبحث پاتې کېږي او دا مناسبت د مخکې باب سره څه دونه اهم شی نه دی دا به هم کله پاتې شي خو ویم بیا زه هغه به راته ویم صرف دا درې خبرې ډېرې ضروري دي چې د دې باب مناسبت د ترجمه الباب سره